یو بل روایت کې راځي قیس ابن سعد رضی الله تعالی عنہ وی زه حیره یو د خار نو چې هلته راړم وی خلک مې وکړه سجدې کوي ویل وی خلکو ته عظیم خلکو ته سجدې کوي زه راغم حضور پاک ته وی یا رسول الله په حیره کې خو خلک خپل سردارانو ته سجدې کوي حضور پاک راته فرمایي وی چې زه مړ شم زما قبر ته به تاسو سجده کوئ چې نه یا رسول الله نو وی که د سجدې اجازت وی ما به ښځو ته ویلي چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي بل روایت کې راځي بخاري او مسلم دا روایت راغستی دی وی دا آدم علیه السلام چې کله په جنت کې یوازې و نو بعضې وخت کې به یې داسې خوف او یره محسوس کوله فطرت دی د انسان که یو سړی وي زه ډېر زیات بهادره یم خو بعضې وخت کې د پړه کې خامخا یره راځي یو اچانک څوک اواز وکړي یره په ده خامخا راځي نو آدم علیه السلام د وجود نه بیبي حوا پیدا کړه نو هغه دا ګسې پختۍ نه پیدا شوې ده بخاري کې روایت دی وی دا ښځې د کږي پختۍ نه پیدا شوې دي وی دې سره نرمي وکړې وی که بلکل د سیده کولو کوشش یې کوي دا به ماتې شي هغه ماتېدلې څه دي وی ستا د ژوند خوشګواري به ختمه شي که ظلم پکې سختی پکې زیاتوالی کې نو څه ناڅه زور بدله درکوي هغه بعضې سړی وي کور کې مې برکت نشته چې کم کور کې جنګونه هغې کې برکت ګورې کله هم نه راځي برکت څنګه یې زمونږ یو استاذ خبره کوله نو وایي برکت یې داسې ځي وی چې د سره جنګ وکړي او ورسره نه لګي وي ماښام ورته چې چیني ختم دی ورته وي پرون خو مې روړی بیا چې خبرېږي نو په وله کې اړولي بیا ورته اوړه نشته وي ټوله بوجه مالت کې چاله ورکړي نو دا برکت والا ختم کي که نه چې ته د هغې خیال نه ساتې عدله به بل ته زور درکوي چې پسه تا د تکلیف رسي عدله زور درکوي نو خوشګواري ځان له مه خرابوئ بعضې وخت کې به یو سخته خبره تا نه وشي بعضې وخت کې به هغې نه وشي وایي چې ډېره زیاته سختي مه کوئ حضور پاک وایي که سختي کې نو خوشګوار او ښکلې ماحول ژوند دې خرابېږي اعتدال سره ورسره چلند دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به روایت ابن مسعود صاحب نقل کړي دي هغه وایي چې کم سړی قتل وکړي نو وایي د هغې پیلنۍ سزا چې کومه ده نو د حابیل ته رسي ځکه چې ابتدا د جرم هغه کړې ده اوس هم که چېرته یو سړی زیاتې وکړي یو د ګناه ایجاد وکړي یو ګناه ایجاد کوي هغه ګناه عذاب چې کم دی نو چې چا ایجاد کړی د کم سړی هغه ګناه کوي د هغه نه پس ته بل ګناه وکړه بل ګناه وکړه چې دا لامتناهي څومره ګناه چلي دا سړی به ته خبر هم نه چې کم کم کس ګناه کوي د دې وبال به په دې کس باندې کېږي ځکه درته وایم ډېر احتیاط وکړئ فیسبوک او دا ټیک ټاک کې دا شیزونه چې کوم دي دې نه ډېر احتیاط وکړئ ګورئ مونږ په دې باندې د ګناه کارونه ورکو د ګناه شیزونه پکې ګورو یو مخکې لیږو سبا به بل سړی ګوري هغه به د ګناه لذتونه اخلي ته به د خبر هم نه پېژنې هم نه هغه چې څنګه مخکې ولیږي په لکونو خلک یې وګوري د لکونو خلکو ګناه به په تا باندې راوړي په دې کې لږ سوچ کوئ اکثریت زه خلک ګورم د یو خبرې تحقیق نه وي شوی ځان نه یو خبره راوچته کړي چې یاره دا حضور پاک ویلي دي حضور پاک به خبر هم نه روایت کې به د سره راغل نه اسلام پسې به منسوب کي خبره به مخکې لیږي ډېر حده پورې به لاړ شي خلک یې ګوري د دې ګناه وبال په دې پیلني کس ته چې چا دا ګناه مخکې لګېدل ده خلک داسې بدعاتو کې په دې کې مبتلا شي نو